السلام علیکم. السلام علیکم جی. بابا څنګه یې؟ خیر دی جی. ته دې نه خو چې ځان له څاروي اخیستی و ښه به نه وه؟ یاره سر جی څاروي ډېر ګران دي که نه. ګران دي. او جی او کلي کې دې په څه ریټ ده غوښه؟ کلي کې خو جي په 700-800 روپۍ میلاوي. 700 او دلته په څو میلاو شو؟ دلته په 450 کې او میلاوي. د کوم ځای نه ورپسې راغلی؟ دا جي اکتولاندی نه. دا دې څونه غوښه اخیستې؟ دا مې خو جي یو 14 کیلو واخېسته. بچی مې واده دی. ښه میږه ستا واده دی ګیره دې هم توره کړې. زه هم ځان جوړوم جي. د ده واده دی؟ نه جي دله مې کړی دی له خیره سره. ماشاءالله دله دې واده دله کړی؟ مې واده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم موجود یم جی غنی خان روډ باندې. تا زمانه شاته به بینر ښکاري د غټې غوښې 450 روپۍ کیلو. عموما زمونږ په علاقو کې 750-800 روپۍ کیلو وي. د دې ورور نه پوښتنه کوو چې آیا دي ولې دا غوښه ارزانه ورکوي؟ وجه څه ده؟ هلته په 800-750 دلته په 450 باندې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر دی جی. طبیعت ښه دی برابر سور کې. دا 450 روپۍ ریټ کې خرڅ جی 450. دا د څه غوښه ده؟ دا سخوندرې غواګانې. سخوندرې او جی پخې غواګانې دي. یاره یو لنګ نیمې کړې وي. او جی دا راته ووایي عام زمونږ چې وګورو په دې عامو علاقو کې جی جی 750-800 روپۍ ریټ چلیږي. تاسو یې ولې په 450 ورکوئ؟ یاره اوس وخت کې سیزن دی او له 100 روپۍ پاتې کېږي. هم په دې 450 کې هم له 100 پاتې کېږي. له 100 روپۍ او جی بالکل. او دا کمې چې ګرانې خرڅې د دې به خېټې غټې وي نو. لکه چې په 450 کې له 100 پاتې کېږي نو په 800 کې هغې ډبل ګټه کوي. نیم نه به زیاتې پاتې کېږي. بالکل خامخا. او دا د کوم ځای نه راولي؟ لاهور نه، ملتان نه، خوشاب نه. په دې روډ باندې چې څومره قصابان ناست ټول یو ریټ لګي. ټول یو ریټ چلی جی بالکل 450. صرف هغه چوک کې چې کوم دی هغه ناست دی هغه 800 پورې 750-800 ګېټه غټه کېدای شي همدغسې. تاسو د ورور غوښه وړئ راوړئ؟ ولې نه غوښه یې صحیح ده؟ بالکل غوښه صحیح ده. غوښه هېڅ مسله نشته. هېڅ مسله نشته. بالکل هم نشته. خو په دې نه پوهېږو چې آیا چې کوم دا دی بې ګزاره کوي دا نور خلک به ولې ګزاره نه کوي یار؟ او دا هم د سوچ خبره ده چې دلته په 450 هلته کې په 800 روپۍ ورکوي. 40 روپۍ ماته پاتې کېږي او هلته په 800 په 900. ډېره غټه خبره ده. ډېره اصل کې حکومت لم پکار دی که نه؟ دا ریټونه ځای په ځای ACDC ګرځي پرچو د پاره تکړی او بیا ریلیف د پاره نشي راتللی چې یاره دلته 450 روپۍ کیلو تی ولې په 800 خرڅوي؟ بالکل پکار ده ورته. ورور وایي چې لنګون یې کړی یو لنګون یې کړی. او جی بالکل مال خو که لنګون کړی وي که نه یې کړی هلته کې هم که هغې ته ورشي نو هغه خو هم تا ته داسې ډنګر نه درکوي چې یاره هغه بالکل جوټ او تا ته حلال لګي. د هغې خو هم هېڅ پته نه لګېږي. خو بس ریټ ده په ریټ باندې چې کوم ده کوالټي جوړه کړې ده. او نور دی خو بس غریبانو یاران دي غریبانو سره خپله غریبي شړي خپله مزدوري دې نه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بابا څنګه یې؟ خیر دی جی. ته دې نه خو چې ځان له څاروي اخیستی و ښه به نه وه؟ یاره سر جی څاروي ډېر ګران دي که نه. ګران دي. او جی او کلي کې دې په څه ریټ ده غوښه؟ کلي کې خو جي په 700-800 روپۍ میلاوي. 700 او دلته په څو میلاو شو؟ دلته په 450 کې او میلاوي. د کوم ځای نه ورپسې راغلی؟ دا جي اکتولاندی نه. دا دې څونه غوښه اخیستې؟ دا مې خو جي یو 14 کیلو واخېسته. بچی مې واده دی. ښه میږه ستا واده دی ګیره دې هم توره کړې. زه هم ځان جوړوم جي. د ده واده دی؟ نه جي دله مې کړی دی له خیره سره. ماشاءالله دله دې واده دله کړی؟ مې واده کړی دی. او جي څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. تا ولې دومره د وخته واده کړی؟ بس د یو روز برابر خطې واده راله وکړه واده راله وختو اوس اصل کې اوس کاکا په دې هلکانو کې شرم هم پاتې نه شو. او جي مخکیني چې ماشاءالله هغې به لوښي لرګي ماتول نو مشران به پوهېدل او اوس یې غواړي. ډېره ډېره مننه. مننه. څونه غوښه دې واخېسته؟ دا مې خو جي یو 14 کیلو واخېسته. 14 کیلو. او جي او نو اوس هلته به په 800 وه. دا ټوله د څو راغله؟ یاره دا ټوله چې د 700 روپو 700 7,500 او جي هلته به د 14-15,000 روپو او جي او جي مننه. الله دې نصیب کړي. الله دې مهرباني واده الله مو خوشحاله څه خدمت دي. مننه. قدرمنو شاته به تاسو قصاب ماما مینئ او د هغه سره دغه ګاګه مینئ چې دلته په 450 روپۍ کیلو د غوښه ورکوي. یقینا د مهنګایۍ په دې دور کې که ریټونو ته وګورئ نو چېرته 900 950 800 روپۍ. بیا دغه ACDC ته به هم زه یو خواست وکړم چې یاره تاسو پرچو دپاره خو ګرځئ روځئ دغه غریبانان سبزی ریډې والا پرچه کوي نو تاسو په دې باندې اکشن ولې نه اخلئ؟ دا تپوس ولې نه کوئ چې دلته په 450 یو پاکستان یو خیبر پښتونخوا دلته په 450 نورو ځایونو کې 900 800 روپۍ
ولې دومره ظلم کیږي د عوامو سره ورور وایي چې په 450 روپۍ کیلو زه خرڅوم نو په دې کې هم له 100 روپۍ ګټم او بل ځای کې 980 روپۍ نو دا د عوامو سره ظلم دی د ګرانۍ خلاف موږ احتجاجونه کوو خو ګراني راوستې چا د خو ما وته زه ادارو ته خواست کوم چې په دې قصابانو د اکشن والي چې دومره ظلم د عوام سره ولې کیږي دلته 450 او بل ځای کې 800 روپۍ د دې سره ما شهید خان شهید اجازه راکړي د الله په امان